السلام علیکم. یو خبر په میډیا باندې چلیدو، ډیرو صحافیانو ریپورت کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف اراده ده چې د آی ایم ایف کم حمایت کړو د هغې د پروګرام د هغې نه دستبردار شي. او د دې په شا باندې کهانی څه ده، ما وی چې نن دا تفصیل ویم چې دا وعده یې سره کړې وه او اوس دې ولې دستبرداره کیږي. تاسو ته یاد شي رژیم چینج نه پس چې عمران خان پاپولاریټي په ټول عوامو کې ډیره زیاته وه او دا منصوبه دومره فلاپ منصوبه وه. اوس هر سړی د هغې انکشافات کوي. د مسلم لیگ نون د مریم نواز او د میا نواز شریف ترجمان زبیر عمر وموي چې کله زه جنرال باجوا سره ملاو شوم او جنرال فیض سره دای نه پس د پی ډی ایم قیام شو او بیا د ټوله سلسله شروع شو. هغه اوس د تاریخي صدا او چانه پټ نه دي، پته د ټولو ته چې څوک د دې پشاو. ملک عدم استحکام راغی، معیشت زموږ تباو، احتجاجونه شروع شو. نو اول په عمران خان باندې جعلي اف آی آر یو 200 درج شوي. مختلف کیسونو کې داسې کیس به چې په یو واقعي به په 15 ښارونو کې په عمران خان اف آی آر درج شوي، خو هغه ورته سرنډر کېدو ته تیار نه و. په دغه دوران کې د آی ایم ایف پروګرام راغی او د آی ایم ایف یو وفد د حکومت د مذاکراتو نه پس زمان پارک ته عمران خان له ملاقات ته لاړو او هغه دا ملاقات له پدې لاړه چې زموږ میډیا خو دا شو کوله چې عمران خان بس ختم دی، پارټي ختمه ده، ځکه چې کم تشدد او دای خلاف انتقامي کارروایي شروع وي. ډیر خلکو پریس کانفرنس وکړي، غایب شوي هغوی د هغې پارټۍ نه لر کړه، دوه پارټیانې جوړې کړې، یو د جهانګیر ترین په قیادت کې، یو د پرویز خټک په قیادت کې. نو د حکومت دا خیال چې د عمران خان څه حیثیت نه دی، خو ګراوند ریالیټیز او انټرنیشنل ادارو ته پته وه چې عمران خان یو ډیر لوی حقیقت دی او دې وخت کې د پاپولر لیډر په پاکستان کې هغه دی. نو کو سبا الیکشن وشي او دا موږ چې د حکومت سره کومه معاهده کوو بیا هغه نه مني، نو زموږ به څه پوزیشن وي. دغې ګارنټۍ له عمران خان له معذرت غوم دغه ګارنټۍ اغستو له عمران خان د پاره هغه وفد لاړو زمان پارک ته او عمران خان ورته په یو شرط باندې ګارنټي ورکړه چې زه په ملک کې نور هیڅ نه غواړم، زه فری اینڈ فیر الیکشن غواړم. کو فری اینڈ فیر الیکشن وعده دا نگران حکومت کوي نو زه ستاسو پروګرام ته تیار یم. آی ایم ایف په دې خبره خوشحاله شوه او هغه ته دا وویل چې ملک کې به الیکشن فری اینډ فیر کیږي. خو د هغې نه پس تاسو بیا ولیدي چې د فری اینډ فیر الیکشن په نوم کم دوکه او فراډ روان دی چې ټول غیر جانبداره صحافیان او تجزیه‌نګار وایي چې د پاکستان کې دومره فراډ الیکشن چا نه دی لیدلی په تاریخ کې. او د هغې یو څو بنیادي وجوهات دي. مخکې چې به دوی څه کول نو سوشل میډیا نه وه، چاته پته نه لګېده. اوس خو د کیمرو د 100 کیمرو په وړاندې هغوی چې کم په کورونو چاپې وهي، خلک غایبوي، امیدواران وله تښتوي، په هغوی باندې جعلي اف آی آر کوي. نو د هغې نه باوجود بیا چې کله کاغذونه جمع کیږي کاغذونو ته یې نه پرېږدي، بیا د هغوی هغه تایید کننده او ګواهان غیبوي. د دې ټولو نه باوجود د ټول نه سیوا کاغذونه تحریک انصاف جمع کړه او د هغې نه پس د ټول نه سیوا کاغذونه د تحریک انصاف مسترد شو او په ډېر عجیبه ډرامو. زه درته یو 2 مثالونه در کوم. د شیر افضل خان مروت د پیښور نه کاغذونه مسترد کړه او الزام پې څه دی چې د ده دلته 6 کورونه دي او د هغې د اوبو بلې نه دی ورکړی. اوس شیر افضل خان مروت چې هغه تفصیل وکتو نو د هغه په نوم باندې صرف یو میاشت مخکې په پیښور کې مختلف د اوبو کنیکشن یې اخیستې شوي دي او دا یې بانه کړې چې دې بلې نه دی کړی. نو هغه ورته وایي چې 6 کورونه هم خو رادله راکړې که نه، خدای ظالمانو چې زما په نوم مو کنیکشن یې اخیستې او ریجیکټ کوې. دویم درته په پینډۍ کې د شیخ رشید کاغذونه یې په دې وجه مسترد کړه چې شیخ رشید کو تاسو ته یادي 8 پیرې ایم ان ای پاتې شوی او 8 پیرې وزیر پاتې شوی او هغه کاغذونه یې په دې مسترد کړي چې چېرته 15 کاله مخکې دی د مري کې د یو سرکاري ریسټ هاوس کې پاتې شوی او هلته کې چې شپه کړې وه نو 942 روپۍ پې بقایه دي. دا ډېر غټ ډیفالټر دی، د کاغذونه مسترد کړو. نو دغه ډرامې چې خلکو ولیدې نو نور
بیا یې وی چې یاره بس د دې نه خو فراډ الیکشن بل نشته. بیا چې کمې سروې او په دې کې ټول شامل دي، نگران حکومت، عدلیه، څه خاص پورشن د عدلیې او الیکشن کمیشن خو 100% پکې شامل دي. الیکشن کمیشن چې دا پاپولیریټي ولیده دا سروېګانې نو خپل کار نه کوي او نور هر څه کار کوي. هغه بل ورځ یو نوټیفیکیشن جاری کو چې په میډیا باندې به د عوامو رائے نه ظاهروي. دا په دنیا کې چرته نه کیږي، خو چونکې فراډ کې نو بس بیا پوره کوه. نو بیا پاکستان تحریک انصاف لاړل سپریم کورټ کې اپیل وکړو د لیول پلینګ فیلډ کې، او ما ته امید دی چې هغوی ته بدلته نم هیڅ ریلیف میلاو نشي، ځکه چې ته په دغه کې شاملې د یو پارټۍ خلاف په هر اقدامات کې، نو بیا به ریلیف درته کم ځای نه میلاویږي. نو په دې وجه باندې عمران خان دی او پارټۍ بل ورځ د ګوهر صاحب نوی چیرمن چې دی د هغه په قیادت کې یو وفد د IMF سره ملاقات کړي او هغوی ته ویلي دي چې دا کم حالات روان دي، موږ د دې شرایطو باندې ستاسو دغه حمایت نه کړی، موږ په دې کړو چې فری اینڈ فیر الیکشن وي او هر چاته به لیول پلینګ فیلډ وي. کو دا چرې تاسو دا طریقې کاری نو مونږه د دغه حمایت نه دستبردار یو. او د دې ډیر صحیح زما په خیال خو ډیر صحیح په دې وجه کوي چې د IMF قرض تاته ملاو شي. نو ورلد بانک ویلي دي چې د پاکستان د معیشت سمت ټوټل غلط دی او 17 ارب ډالر سالانه د اشرافیه په پروتوکول او په سبسډیز باندې خرج کیږي چې هغوی ته مراد ملاوي. دغه قرض به بیا د عوامو د سرمن نه وباسي په څه شکل کې؟ د بجلی بیلونه به سیوا کیږي، د ګیس بیلونه به سیوا کیږي، د پټرول او ډیزل قیمت به سیوا کیږي، ځکه چې IMF وایي مال خپل قرض واپس را، او دوی خپل عیاشیان او خرچې نه کموي حکمرانان چې دي او د عوامو نه سرمن نه وباسي. نو په دې وجه عمران خان د دې نه انکار کولو اراده ظاهره کړې ده چې کوچري فری اینڈ فیر الیکشن زموږ پارټۍ له نه ورکوي پاکستان له، او دغسې غله را باندې بیا مسلط کوي. نو دا الیکشن نه دی، سلیکشن دی، او موږ د الیکشن د پاره د IMF د لون حمایت کړو، د سلیکشن د پاره مو نو کړی. دا ټول صورتحال دی چې اوس دې موږ تیریږو. د IMF لون چې 3 ارب ډالرو یو فوریو چې کوم د عمران خان زمان پارک ملاقات نه پس وکړو، یو د الیکشن سره مشروط دی او یو بیا چې نوی حکومت راشي هغه له به فوري ورکي او بیا به هغوی فردر کوچري دا اګریمنټ ساتي نو هغوی به ورسره رینیول وکړي. دا ټول صورتحالو. نو کمنټ وکړئ چې آیا په دې حالاتو کې چې د الیکشن ډیر فراډ الیکشن دی، په دې کې عمران خان پارټۍ له د IMF حمایت واپس اغسته پکار دی او کو نه، ځکه چې بیا به زما استاد سرمنو نه دا لون وباسي. کوچرې جعلي الیکشن شو، جعلي خلک کېناستل، هغوی به خپلې خزانې ډکوي، زما استاد فکر به ورسره نه وي. امید لرم تاسو به په دې صورتحال پوه شوي یې. کو پوه شوئ نو کمنټ په لازمنو کې دا ویډیو شیر کې دوستانو سره، لایک ولا ورکې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.